اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك. باجوړ پریس کلب مخې ته د باجوړ نه د حج لپاره داخله کوونکو حجیانو او ټریول ایجنټانو د خپل مطالباتو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرې ته د وینا پر وخت دوی وویل چې 3 میاشتې وړاندې د حج د فریضې لپاره پیسې جمع کړي، خو ولې اوس ورته ویزې نه لګي. دا 15,000 جان چې کوم دي دیو موږ پیسې جمع کړي دي، د دیو ارسم جمع کړي دي او سعودي والا بیا هغه ویزې زموږ د حکومت د لکه خو دغه ونه کوم سیکریټری سی په انټرست باندې غوښتو منسٹر په انټرست باندې غوښت زمونږ ویزې تر اوسه پورې نه دی لګېدلې. زمونږ ویزې چې کوم دي زمونږ جان مکمل ځان تیار کړی دی، موږ بیګونه اخیستي، موږ احرامونه اخیستي دي، هر څه مو اخیستي. هغه پیسې چې په ټوکړي ټوکړي موږ راټولې کړې وي، چا ونې خرڅې کړې وي، چا بوټي خرڅ کړي وي، چا بزې خرڅې کړې وي، چا ګډې خرڅې کړې، مختلف شیونه خلکو پیسې راټولې کړې او دا یو تمنا وه چې موږ به حج بیت الله ته لاړ شو. نو زمونږ هر څه مکمل دي، پیسې چې کوم دی خوارانو هغه را پیدا کړې وي، کار له بیایي یا بنۍ غریبانان خلک دی، نو هر څه په ترتیب باندې موږ دا کړي دي، صرف ویزا موږ ته نه لګي. نو موږ خاص کار چې کوم دی د شهباز شریف صاحب نه کوم چې زمونږ وزیر اعظم دی او کوم چې زمونږ د مذهبي امورو وزیر دی، داغه نه موږ دا مطالبه کوو چې تاسو د الله په خاطر ولې د مسلمانانو لپاره دا غږ نه چوتوئ. دا خو یو دینی فریضه ده او دا ډېره یو غټه فریضه ده، یو غټه تمنا ده چې زمونږ دا خلک ترې محرومه شو. دغه مظاهرچیانو مطالبه وه چې د مرګ او ژوند څه پته نه لګي او دغه یې د ژوند غټ ارمان و چې دوی د حج فریضه وکړي، خو ولې د ویزو نه لګېدو له وجې دغه ارمان پوره نه شو. دا زمونږ یو ارمان دی، دا زمونږ یو تمنا ده او د ژوند دا یو ښایسته خوندور سفر دی او چې د دې خوندور سفر نه موږ منع کوي نو دا زمونږ سره د حکومت یو ظلم کوي، یو زیاتی کوي، یو زور طلبي را سره کوي. په دې کې زمونږ سره تعاون وکړي، منډه دې را سره ووایي چې دا زمونږ د حج موقع ضایع نه شي. ډېر زیات خفه او بیا زمونږ مشکلات دي، بوډاګان یا به بیا زمونږ کار کېږي یا به نه کېږي او اوس په لږ ګزاره کوو نو که زمونږ لاړو نو ډېره به ښه شي. یاد دې وي چې د باجوړ نه 350 درخواست جمع کوونکو به شمول 60,000 کسان د ویزو نه لګېدو په وجه د حج نه پاتې کېدو خدشه ده. زاهد جان، سون FM، خیبر پښتونخوا.